ملګرو سلامونه علف خان شرپوی ډېر ملګري راته ووي په ګرانۍ باندې اړو خبره اترې نه کوي نو په ګرانۍ به څه خبرې اترې وکړو. ګرانۍ خو زمونږ د عام ولس بیخ بنیاد ویسته مسلسل هم پې 4 کاله خبرې وکړې. کله نه چې د عمران خان حکومت راغلی دی نو هر څیز وزرې کړي دي. اوس تیل ګران شو، کله چې تیل ګران شي نو دې سره نور څیزونه هم ګران شي. یکدم یو جمپیو 80 روپۍ ګران شو. خبره اترې کېږي وی تیر حکومت څومره ګران کړو او موجوده حکومت څومره ګران کړل. نو دا د تیر شوي حکومت مرهون منت دی. د هغوی هغه خوارۍ دي، هغه ستړي دي چې 4 نیم کال یې د ځانه خوله ویستل او د عمل لپاره د ترقۍ غټ غټ پراجیکټونه روړو او هر سړی یې په روزګار که نوکرۍ میلو شوي، خلک د بهر ملکونو نه رالل، خلکو ته کورونه میلو شو. د هغې په نتیجه کې چې کوم دی نو ګراني یې زیاته کړله، خو بل طرف نه خو خلکو باندې ټکسونه هم نشته دی او هر څه چې کوم دی نو بنیادي سهولتونه هم حکومت ورکول. نو دا ضرور وایو چې دا د تیر حکومت کارنامې دي چې موږ بیا د کم وخته پورې زغمو. اوس به راشو موجوده حکومت ته، د شهباز شریف حکومت ته. دا هر شعوري کس ګڼي چې IMF سره تیر حکومت کومه معاهده کړې ده او په هغې کې ورته ویلو چې هره میاشت په 4 روپۍ تیل ګرانوي او بیا د هغې په تناظر کې چې کومه معاهده کې نور څه شیو ناغم ولس وړاندې دي، دا څه نه ولس خبر دي. اوس دا حکومت وایي خو چېرې تیل من ګران نه کړو نو ملک به دیوالیه شي. ټیک ده، تیل دې ګران کړل، خو موجوده حکومت ته شهباز شریف ټیم ته وایم چې د کم MNA نه دې تنخوا کټ کړه، د هغه نه دې مراعات کټ کړل، هغه ته دې تیل کم کړل. کم بیروکریټ د ستاسو عیاشۍ او اخراجات چې کم دی خو مسلسل روان دی، هغې کې کمې نه راځي. خو بس د عوام دي چې دا عمل ته دیوالیتوب نه بچ کوي. تاسو به نه بچ کوئ، تاسو به صرف بس موږ ته تقریرونه کوئ، خبرې به راته کوئ چې دا مو کړل او دا مو کړل. تاسو څه وکړل چې موږ له به سختې فیصلې کول وي؟ سختو فیصلو کې مهمه فیصله دا ده چې د قومي او صوبایي اسمبلۍ ته دا کم غړي تللی دي نو دوی چې کله ولس ته ودرېدل نو دوی به دا خبرې کولې چې ولس ته په درشل باندې انصاف ورکو، د ولس په خدمت کو. دوی د شپه ورځ چې کوم دی په ځان یوه کړې ده چې په کوڅو محلو کې ګرځي، لارې کوڅې هم صفا کوي، ترمیمونه هم کوي، آیین هم جوړوي، قانون سازي هم کوي او قوم ته پیدې هم ورکوي. یخو یخو یې سیګانو ته ناست دي، بهر ملکونو ته ځي، د جز ټکټونه ورته پرېږدي. دوی ته په قومي او صوبایي اسمبلۍ کې د چیک اپ په 100 میلاویږي، موږ عامو خلکو ته په 100 میلاویږي. کتونکو کله خو هم زموږ پاکستان دیوالیه کېدی نشي، د هغې غټه وجه ورته وایم چې موږ عام عوام چې کوم دی نو موږ په حکومت پیسې خورو، خو سبزي کرو حکومت لی ورکو، خو نوره مزدوري کوو نو حکومت له هغې ټکسونه ورکو، مسلسل لګیا یو. نور ملکونو کې خو چېرې داسې راشي نو هغوی تعلیم، صحت او نور بنیادي سهولتونه چې کوم دی هغه په دغه ټکسونو کې عوام له ورکوي. نو دا حکومتونه چې څومره هم تېر شو دوی عوامو له څه نه ورکوي، دوی ولې صرف دغه دیکې ورکوي، دغه ستونزې ورکوي، دغه مسایل ورته پیدا کوي، دغه بېانصافي وله ورکوي. نو زه موجوده حکومت ته دا وایم چې کوم وفاقي حکومت دی چې تاسو بس قرباني ورکوئ، قام نه بس سرمون وباسئ، قام به قرباني ورکوي. ځالته کې خو د IMF معاهده وشوه، د هغوی د غلطو پالیسو، د ناخلۍ په وجه باندې، د نالایقتوب په وجه باندې مل دې ځای ته ورسېده. خو تاسو به څه کوئ؟ وزیر اعظم وایي زه به تنخوا نه هلم، ستا خو دا نور هم ښه مالدار دي که نه، په جریبونو کې بنګلې دي، کاروبارونه دي، غټې غټې پلازې دي. دوی به څه کوي؟ خو صرف دوی د خرچې کمې کړي نو د IMF قرضه دوی ختمولی شي.
نور کتونکو دا هم ګڼو چې په تیرو اویا کالو کې د ملک دومره قرضه نه ده کړې چې څومره په دې 4 کالو کې د موجوده حکومت کړې ده. خو دا قرضه شو، دا پیسې لاړې چېرته؟ دا صرف په لنګارخانې ولګېدې، په څه ولګېدې؟ هغه په خپل ځای خو د هغوی پالیسۍ ښې وي، نو اوس په حکومت هم کوو، خو پالیسۍ یې ښه نه وي، انجام یې څه دي؟ سر د لاندې را پرېوتل. خو دې موجوده حکومت ته هم دا وایم چې په قوم باندې بوج مه اچوئ، خپل مراعات لږ کم کړئ، خپل عیاشۍ او خپل خرچې لږې کمې کړئ. دا خپلې تنخواګانې خو د یو میاشت دې خزانې ته ورکړئ که نه. تاسو به هېڅ هم نه کوئ، تاسو موږ به دې خزانو ته د جرمانو په شکل کې او د نورو زر مبادلې په شکل کې موږ به دې حکومت لار څه ورکوو. خو دا حکومت دا کم چې دغه ځای کې دا تیار خواره ناست دي په اسمبلو کې یخو یخو ایسیګانو ته، په کورونو کې ایسیګانو ته، په ګاډو کې ورته ایسیګان، د بجلۍ خرچه دوی پرې، ګیس دوی ته پرې، خوراکي توکي دوی ته پرې، ځان پسې چې لس او شل ګاډي ګرځوئ نو یو یې کوې که نه. تاسو راته خپل هم څه کار وښایئ که نه. نو زه موجوده حکومت، وفاقي حکومت چې کوم دی خو هم ګرم ګڼم. دا خو د ګرانۍ خبره کې چې کوم دی د شهباز شریف او د هغه ټول حکومت او ټوله کابینه چې کومه ده دې کې ګرمه ده چې هغوی موږ ته خپل څه ونه ښودل، چې هغوی څه قرباني ورکړله. بس قرباني به عام ولس، دا غریب، دا بېروزګاره، دا ځپلې شوي خلک ورکوي، تاسو به هېڅ هم نه ورکوئ. ورسره د تیرو 9 کالو راسي په دې صوبه کې په موږ باندې د پی ټي آی حکومت مسلط دی. څه ترقۍ وشوې، څه ترقۍ پراجیکټونه وشولې چې موږ سره لاول د خپلې صوبې او د پښتنو غم دی هم په نظر نه راځي. دوی خو په حکومت کې هم وینو درد نه، او چې په حکومت کې نه هم وینو درد دی. د دوی دغه کار دی. دوی دې ته سیاست وایي او دې ته خدمت وایي. موږ خدمت څه وایو؟ ترقي، روزګار، ارزاني. نن وزیر اعلیٰ وایي چې وفاقی حکومت سے چین کے لیں گے صوبے کی حقوق. 4.5 سال کې تا ولې دغه حقوق ترې نه اخیستل؟ ستاسو حکومت و که نه؟ NFC واټ په مد کې دې صوبې ته څه میلو شو؟ ټولې ډرامې روانې، ټولې ډرامې. او زمونږ عوام چې کوم دی دا ذلیله کېږي. زه هر هغه حکومت منم، د هغه حکومت ملګری یم چې د غریب ملګری وي، هغه د قوم ته ارزاني راولي. او شهباز شریف اور هغه ټیم دې کله هم دا خبرې نه کوي چې سخت فیصلې کرنے پڑیں گے او یہ اور وہ حکومت کو دیوالیه کر دی. دا خبرې به علي به زیب را کوي چې تاسو ټول ووایئ چې موږ خپل مراعات، عیاشۍ او اخراجات دا ختم کړل، مارکیټونه بند کې، دا داو کې، دا داو کې، په خپله به ټک هم نه کوې، په خپله بس میم زرمو ټوله زما. او قام چې کوم دی دا د قربانۍ ګډورې دي، او دا قام به چې کوم دی نو دا قربانۍ ورکوي. نو کتونکو دې وخت کې په عمل کې ډېره زیاته ګراني ده، او د دې ګرانۍ چې کوم دی نور دا خلکه نشي برداشت کولی، دوی قوت خرید ختم شو. نو زه وفاقي حکومت ته وایم چې خپله قرباني م ورکړي. اوس بیا چې کوم دی نو 27 روپۍ به تیل ګرانېږي. نو دا کم انصاف دی. موټر سایکلو نه سایکلو ته هم نشو تللی. هغه سایکل چاینا سایکل نن سبا په 31-35 روپۍ باندې دی. د پیسې قیمت هم چې کم دی څه نشته دی، روزګار هم نشته دی. نو ډېر بد حال روان دی. او تر څو چې دی حکومت، دی موجوده حکومت خپلې قربانۍ نه ورکړي، د خپل بینک بیلنس او د خپلې خزانې او د کم رشوتونه او داسې چې اخیستي دي، دا دې وخت کې دوی ته ضرورت دی چې دوی قربانۍ ورکړي او دې قوم سره په دې سخته کې ودرېږي. نه چې په قوم باندې به بوج راچي چې همې سخت فیصلې کرنے پڑیں گے. هغه به دا وي چې ورته څیزونه ګرانوه. قرضې چېرته ځي؟ او د دې ملک هغه وسایل چېرته کې ځي؟ او د قرضو موږ ته ضرورت څه دی چې دونه قرضې اخیستل کېږي؟ بیروکراټ نه به دا کم و، دا به کم و. ته په دې دفترو کې دا ایسیګان وګوره چېرته دوی په ګرمۍ کې کېناستی شي، پکې ته د دوی ګزاره کېږي؟ نه کېږي. بس دوی به خوري. داسې پلاتونان دي، عام ولس هېڅ هم نشته. نو کتونکو سخت پې خفه وي او ډېره زیاته ګراني ده.
حکومت له په خپلو پالیسو باندې نظر ثانیو کې مننه.